پرون 35 روپۍ پټرول ګران شو. اوس بیا پټرول په اډه کې نه میلاویږي. اوس د پټرول پمپونو کې نه میلاویږي، بیا ګرانولو ته ایښي دي. او اوړه ګران شو، غوړي ګران شو، چیني ګرانه شوه. اخر کم شی به دا خلک پوره کوي. عاجزان خلک دي، یتیمانان دي، کونډې دي، د دې لپاره څه کام وکړي دغه کړي دي او پټرول هم نه ورکوي خلکو له. او مهنګايي کم حد ته ورسېده. نو په عمران خان په حکومت کې یو روپۍ شی ګران شو نو خلکو به غوبل جوړ کړو چې ویره عمران خان دا ګراني کړ. نو اخر دا اوس څوک ګراني نو روزانه خو یو شی نه کېږي چې روزانه دې سیوا کوي ریټونه. او دوی روزانه چې پرون هم سیوا کړو، اوس بیا پټرول بند کړي نو بیا سیوا کوي. نو دا کوم حال دی؟ خودکشۍ ته به تیارېږو دا خلک او کسي حساب به کوو. پټرول نن سبا چې کوم مهنګايي ده او ډېر بې حده ګران شو، نو زه خو دا وایم خدای دې نور هم ګران کړي، په 100 روپۍ لیټر شي عمران خان قدره خلکو سره پیدا شي. والسلام. ډېر زیات بره حالات ته پاکستان کې ډېر بره حالات ته اور سړی روره په منډه دی، تکلیف دی ورته، پریشانای دی. ډېر ښکلی لین روان و، هغه د رزیلانو خراب تراب کو نو اوس په 3000 میلاویږي. نو دې کې به روره یو دیالمار سړی څه کوي؟ دا ورې کوم ځای نه راځي؟ نو په دې باندې موږ ټول مزدورکار خلک لکه هر یو شی په دې لکه موږ د زمیندارو دي سارونه چې کوتره وړي پټرول لاړو نو مطلب چې به 100 روپۍ راړل نو په 200 روپۍ راړي. نو دغه شی پټرول خو اول شته نه میلاویږي نه چې میلاو شو هغه ګران هم ډېر دی. انو د ملک باندې چې کم نن داسې یوه پته لوته دی چې دا مشران چې کم دي نو دوی دا غریب عوام ختموي، غریبانان چې کم دي نو دا ختموي، غریبي نه ختموي د دې ملک نه، غریب ختموي. کسان موږ غلا ته مجبور کوو به غلاګانې کوو یا به قطار کوو. حساب خو هم دقه ده که نه چې یا به ډوډۍ کوي یا به قطار کوي یا به واړه وږمي یا به حلالي او یا به جګړو اوړه اخلي یا به ډوډۍ کوي یا به پیسې ګټي. सबको मालूम है कि जो कल पेट्रोल की कीमतों में और डीज़ल की कीमतों में जो 35 रुपये का इजाफ़ा किया है इस हुकूमत ने, इससे पहले तो ये लोग 1 रुपया बढ़ जाने से हंगामा खड़ा कर देते थे कि लॉन्ग मार्च कर देते हैं फलाना और इस रोड बंद कर दो, मोटरवे बंद कर दो, बाज़ार बंद कर दो. आज इनको क्या सांप सूंघ गया इनको. अब इस महंगाई में अगर एक बंदा जो दिहाड़ी करता है 600 रुपये 500 रुपये वो दिहाड़ी लेता है और उस 500-600 रुपये में वो क्या कुछ ख़रीदेगा. आटा 2500 से 3000 के दरमियान मिल रहा है 20 किलो का थैला. दालें इसी तरह बाकी रोज़मर्रा जो खाने पीने की अशिया हैं उनकी कीमतों को देखें तो ये इस काबिल ही नहीं है कि ये इस मुल्क को चला सके. ये जो हालात है आपको नज़र आ रहे हैं, बिजली के हालात है जो एक हफ्ते से जो चल रहा है ना, सारे पाकिस्तान में बिजली नहीं है, पेट्रोल ख़त्म किया हुआ है, राशन नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है. ये आटे के साथ उन्होंने क्या किया नहीं है, बिजली नहीं है. ये वो यार हुकूमत कह रहा है कि हमारे पास सब कुछ है. कहाँ है यार? मैं तो सोच के तंग आ गया हूँ कि हम आगे क्या करेंगे, हमारे इस मुल्क का क्या बनेगा, पता नहीं आखिर हम कहाँ जाएंगे. تقریبا یو 4 میاشتو چې زه بېکاره شوی یم نو ترکاڼی کارونه نشته، هر څه ګران دي، څوک کارونه مارونه نه کوي. او بل د دې نه عمومي د عمران خان د حکومت ښه وه، کم از کم په کټ کې 50-10 لکه روپۍ پرتې وې که نه، یو غریب سړي ورته ښه ټیټ کار کېده لکه. او اوس هر څه ونشو والله چې خفه وي عمران خان پسې. بس همدا دی.